बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज बांधे मौजूद कौमी वतन पार्टी सूबे वाइस चेयरमैन साबिका MP अदनान वजीर साहब, स्टेज बांधे मौजूद कौमी वतन पार्टी करक ज़िले चेयरमैन गुफरान खटक साहब, زمونږ د نننۍ د دې تقریب کوربه او زما د کرک مشرانو عزتمندو، زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې کم استقبال تاسو زموږ وکړو، کم عزت چې تاسو موږ له راکړو، ستاسو دا مینه، ستاسو دا اخلاص چې دی دا به همیشه زه یاد ساتم. زه د غفران خان او د انیس ډېر زیات مشکور یو چې موږ له دا موقع راکړه چې راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. کومو مشرانو چې نن په پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو هغوی ته مرکلی وایم او دا یقینداني ول ورکوم چې یو صحیح فیصله م کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو به، او انشاءالله د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب په مشرۍ کې به دا پښتون قام د ترقۍ په لار روانو به. ملک صاحب چې کوم د په خیر راغلی کې خبرې وکړې د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. دا واقعي ده چې که موږ وګورو نو موجوده حکومت چې کوم ورځ نه راغلی دی نو د ملک په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. دا تقریبا 2.5-3 کاله د دې تېر شو. که په دې کې وګورو نو خارجه پالیسۍ په حوالې سره موږ بلکل یوازې پاتې شوي، داخله پالیسي موږ ته داسې نه ښکاري، او بیا خصوصا معاشي پالیسي چې ده هغه یو لحاظ سره موږ مکمل IMF ته حواله کړې ده، او د هغې نتیجه نن دا ده چې د ملک په قرضو کې هم اضافه کېږي لګیا ده، په ګرانۍ کې مرسته رضه اضافه کېږي لګیا ده، په بېروزګارۍ کې مرسته رضه اضافه کېږي لګیا ده، او هر یو کس په خپل ځای په دې سوچ ناست دی چې یاره دا 2 وخته روټۍ به خپل بچو له څنګه پیدا کوم. خلکو دې PTI له چې ووټ کومو خلکو ورکړی و هغوی په دې سوچ ورکړی و چې دوی به کیدای شي دا نظام به بهتره کړي، د خلکو مشکلاتو کې به کمی راولي. د کروڑ نوکرو وعده هم دوی کړې وه. توجه ټوله د جنوبي اضلاع باندې به وي او خصوصا په کرک باندې به وي، او د رویالټۍ چې څومره پیسې راځي هغه به زیات تر دلته کې لګي چې دا ځای ترقي وکړي چې ستاسو د وجې نه د صوبې چې آمدن کېږي پکار چې اول حق پې ستاسو دغې سره د روزګار به هم مونږ کوشش دی چې زیات تاسو ته پکې اول حصه میلاو شي، ځکه چې دا ستاسو د خورې نه یو شی دغه شوی نو چې اول حق پې ستاسو دغه دی. زه خبرې نور ډېر اوږدوم نه.